یو د خدای ذات ته چې په کاڼو کې دننه روټۍ در رسولی شي او چې په بیابان ناستې د هر عذاب نه د خلاصولی شي. د دلی په غدر کې علما قتلېده، د دیوبند دا لوی لوی اکابر پکې ولاړو، مړه به کو بیا به د خنزیر په سرمن کې ورواچولو، لړکول به. حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه دا پکې ولاړ دی، مولانا عبدالمعبود پکې ولاړ دی. مولانا عبدالمعبود ما ته وی چې مونږ وی چې الله دې وخت کې ستانه سیوا بل سره نشته، وی د اسمان نه راته آواز شو چې حسبی ربی مربی، دا ووایئ نو خدای به تاسو ته نجات درکړي. وی چې دا کلمات هم وویل، انګریزان روان شو، مونږ په آرام خدای پاک خپلو کورونو ته راوست. خدای چې څوک خلاصول غواړي بے تماچے او بے ټوپکه په میدان کې حسبی ربی مربی، کافی دے ما لرا رب زما مربی چې تربیت کوونکی زما دی، دینه سوا بل ذات شته. نو د دې وجه نه عزیزانو عرض میں داو چې لږ سوچ وکړئ، څه عقل ځان کې. مونږ چې ورځ تېرېږي کم عقل کې ورځ تېرېږي. قسم په خدای دی چې د پاکستان نه د ډېرو سیزونو جنازې ووتې، خو د عقل جنازه ته د ټولو نه مخکې وتې ده. دا د پاکستانیانو عقل دی. چېرته حاجي راشي، حاجي راشي، الله د دوی ورغاړې وته وګوره، یو ټیلې پې جوړ کړی او بیا ورغاړې، بیا یو ځل غاړې ونه مخ به داسې او داسې او داسې، او بل چا بل پې ورته مړه غاجي نه د ډزو سپی جوړ کړي. لیونی شي ورته خدای دې قربان که نو د سره وړي دي، خو حج نه راغی د جومات نه چې سړی وځي تاسو ورغاړي وځئ. خبره کوئ غاړي وځئ چاته چې جومات نه وځي، خو چې د حج نه راشي فرض ادا کړي دي که نه، نو سمت کو تکشا جوړ کو، خو بس پرېږدئ که نه. حیران خپلاره به روانې صاحبان، لاس به دا کټه ګوته به دې ونیسي، نږدې را دا بله ورځ چا دا ګوته ماته کړې، کټه ګوته یې رانې ونیو، خدای ته وګورئ لار لنډوئ، خدایم خوار نه کا، په عقل درکې شته که نشته. لار لنډوه، لار ګوته یې نیولې ده چې خضر علیه السلام لټئ، چې دا چېرته خضر نی چا ویلي دي دوی ته چې د خضر علیه السلام په دې کټه ګوته کې اډوکی نشته، نو دوی دا کټه ګوته ونیسي او بس ړنبی به راړنبی به. حرام کښېنه، عقل وکوئ، ورځ تېرېږي عقل در نه وځي. د خدای بندګان سوچ وکوئ، د وخت قدر وپېژنئ، د وخت قیمت وپېژنئ. وخت در نه ضایع کېږي لګیا دی. په خدای قسم چې ستا یو سیکنډ دا به په یو کرب روپۍ بیا را واپس نه کړي، په یو کرب، په یو قدم بیا را واپس نه کړي. دا قیمتي وخت دی، غلی ناستو سا، خو چې ضروري خبره نه وي بس الله 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 الله، ژبې په دې عادت کوي. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھلی دی چھے مجھے خدا لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے. یو ځل اللہ ویل د دوارو جہانو د نعمتوں نه بہتر ہے. جب په دې عادت کی الله تاسو په ایمان وای چې په دې دنیا کې بل څوک شته چې د هغه نامه واغستی شي، بل څوک شته، بل څوک شته چې هغه په سخت وخت کې ستا په کار راشي سوا د هغه ذات نه. نن نه درې نیم سوه کاله مخکې
رحمان بابا نه دی ویلي چې الله در سره مل نوي رحمانا، چې الله در سره مل نوي رحمانا، که فوجونه در سره وي یک تنهای. فوجونه ور سره و که نه ځي او لږ سره چې د الله ملګرتیا ختم شوه، یک تنها و که نه و. د روس صدر وګوره برزنیف چې خدای راونیوه سوپر پاور په ټول دنیا کې چا خلاص کړی شو. د امریکې صدر کنیډي د 10 منزل نه په دې مزغو وویشتو چا خلاص کړی شو. اندرا ګاندي د 90 کروڑ دنیا وزیر اعظم وه، د 90 کروڑ، او خپل ګارډ ورته را پاسېده او په کلاشنکو په بورنه کړه، چا خلاص کړی شو. 90 کروڑ دنیا وزیر اعظم وه. دې وجه نه دا ټول کارونه چې دي هره ورځ دا امتحان دی، سبق ته دې قوم ته چې تاسو وګورئ په دې کائنات کې لوی طاقت د چا دی؟ زما دی که د بل چا دی؟ نو لوی طاقت په دې کائنات کې صرف د خدای دی. ګوره د بنده نه، بنده چې څه وایي دروغ وایي، فراډ کوي، دوکه کوي. طاقت صرف د خدای د ذات، د بل چا نشته. خیر بهرحال عرض میں داو چې قرآن کریم او حدیث نبوی کې بعض روایات داسې وي چې هغه په ظاهر معارض معلومیږي. که د دنیا عظیم طاقتونه ما رانیولي دي او چا رانه خلاص کړي نه دي، نو تا چې راونیسم تا به مانه څوک خلاص؟ تاسو خلاصولو والا څوک شته؟ په تماچکوړی به غاویری، شلخی تماچه به در سره، کلاشنکوب به در سره، نه چانه چې توپې او ټینکونه تاو دي او بیا په ځمکه دی په هوا کې روان یې. الله وایي په هوا کې هم زه رانیوی شم، ځمکه خو پرېږده، په هوا کې دې هم رانیوی شم. په هوا کې به غړم شي او غړم سره به هیڅ نه، او بیا د ملک عظیم طاقت به در نه توي، په باندې 2 غنټې به در باندې اور بلیږي او څوک به یې وجلی نه شي. په باندې 2 غنټې به در باندې اور بلیږي او څوک به یې وجلی نه شي. یوازې زمونږ صدر صاحب پکې نه و، د امریکې د یو عظیم طاقت سفیر پکې و، لیکن د خدای گرفت چې راغی امریکا 14,000 میله لرې ناسته وه، په سفیر یې دلته اور بلیدو. د پاکستان ټوله مشینري او طاقت په حرکت کې و، په صدر یې دلته اور بلیدو. هسې وایم چې په دې کائنات کې د غرور دی څه شی چې ته به پې غاویر شي او هغه به شی به تا را خلاص کي. کم شی به دې خلاصوي؟ صرف د خدای ذات. یو د خدای ذات دی چې په کاڼو کې دننه روټۍ در رسولی شي، او چې په بیابان ناست دی د هر عذاب نه د خلاصولی شي. د دلی په غدر کې علما قتلېده، د دیوبند دا لوی لوی اکابر پکې ولاړو، مړه به کو بیا به د خنزیر په سرمن کې ورواچولو، لړکول به. حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه دا پکې ولاړ دی، مولانا عبدالمعبود پکې ولاړ دی. مولانا عبدالمعبود ما ته وی چې مونږ وی چې الله دې وخت کې ستانه سوا بل سره نشته، وی د اسمان نه راته آواز شو چې حسبی ربی مربی، دا ووایئ نو خدای به تاسو ته نجات درکړي. وی چې دا کلمات هم وویل، انګریزان روان شو، مونږ په آرام خدای پاک خپلو کورونو ته راوست. خدای چې څوک خلاصول غواړي، بې تماچې او بې ټوپکه په میدان کې حسبی ربی مربی،
काफी दे मा लरा रब जमा मुरब्बी चे तरबियत का उनके जमा देना सिवा बल जात शता नो द दे वजन अजीजानो अर्ज में दाओ चे लग सोचो कई अकल जान के मोंग चौरस तेरी की कम अकल की चौरस तेरी कसम प खुदाए दे चे द पाकिस्तान न द डेर सीजुनो जनाजे होते खुदा अकल जनाजते द टोलू न मख के होते दा